الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. بارك على محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. دویم تاریخ د جماد الاولا سوار لسوا پینځه څلوېښتمه هجري ده. بعون الله تعالی وبفضله د څو جمعونه د فتنو په باره کې گفتگو دا شروع شوې ده. نن یو دو فتنو باره کې خبره عرض کول غواړو. چې د دغې فتنې ډېر خلک شکار دی. زه به کوشش کوم چې ستاسو د استعداد مطابق خبرې وکړم. یو فتنه د وحدت ادیان ده. کیدای شي دا ټکي هم ډېرو خلکو اورېدلی هم نه وي. او دویمه فتنه هغه د الحاد ده. او دا دواړه هغه فتنو نه دي چې دې فتنو زمونږه پروفیسران، سټوډنټان، لیکچران، یونیورسټو والا، ایجوکیټډ طبقه والا اغزان دا چې د دنیا په اعتبار اعلی تعلیم یافته خلک وي، دا دواړه فتنو کې دغه خلک شکار شوی دی. او د دې فتنو وجه هغه ان شاء الله تقریر اخره کې وایم چې سبب یې څه دی. او د دې فتنې نه د بچ کېدو هغه لاره هغه څه ده؟ یو فتنه هغه وحدت ادیان. چې د بعض خلکو دا خیال دی او دا نظریه ده او دا دعوت دی او باقاعده وینا کوي چې پیغمبر څه حیثیت نشتا، پیغمبر خو یو ډاګی دی، د الله او د مخلوق په منځ کې یو سفیر دی. مون خو الله منو، د پیغمبر په کې څه ضرورت دی؟ د پیغمبر د خبرو په کې څه ضرورت دی؟ ولی دنیا کې امن نه راولي؟ ولی دنیا کې خوشحالی نه راولي؟ دنیا کې یهودیان وی مونږه الله منو، عیسایان وی مونږه الله منو، مسلمانان وی مونږه الله منو. نو چې الله زمونږ د ټولو یو دی، رب مو یو دی، نو بیا اختلاف د څه خبرې دی؟ بس یهودیان هم په حق دین دي، عیسایان هم په حق دین دي، مسلمانان هم په حق دین دي، د پیغمبر اړو څه حیثیت پاتې نشو. وحدت ادیان دیته وي. بس هلکه یو صف کې به مسلمان هم ولاړي، یهودي به هم ولاړي او نصرانی به هم ولاړي.
دا ولی فلسطین کی دومره وینه تویږي، څه ضرورت دی؟ رب مو یو دی. نو چې رب مو یو دی ولی جګړه کوي؟ پیغمبر ته وی پکې څه ضرورت دی؟ دا خو یو ډاګی دی، د الله د مخه راغلی دی. ویاو دا یو فتنه د دنیا کې او ډیر خلق د دې شکار دي، خصوصا تعلیم یافته خلق، یونیورسټو والا، کالجونو والا. دا خلق د دې فتنو شکار شوی دی. نازما عزتمندو، فتنه د دې مخنیوي بکې. وحدت ادیان هم دغه دی او دین شریعت منع کړی دا، بلکې څنګه چې الله باندې ایمان راوړل فرض دی، دارنګه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل فرض دی. یو سړی چې الله منی، څنګه چې الله یې غواړي، خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منی، دا کافر دی. دا کافر دی. د محمد رسول الله په جنګلنا او په هغه باندې ایمان راوړل دا فرض دی. فرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ وا، نبی علیہ السلام ناس دے او مشہور صحابی صاحب الکرامات سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے او دا اللہ پیغمبر سرا صدیق اکبر یار غار او یار مزار رضی اللہ عنہ ہم تشریف فرما رہے او وحدت ادیان لا دعوت ورکون کیا او دغا نظریہ پا ممبر و محراب بیانون کیا. لگ خود حدیث تا دو زڑک و گناہ کلاو کا پیغمبر پاک ناس دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دو تورات پانا روڑے دا یا سرمند و باغی تورات لکلے شوے دے او باغی کے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتون دی داغ صفتون دی ورکے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا تورات دا دغی حصی چھ دا اللہ دا حبیب صفتون دی ورکے دا دی تلاوت شروع کو پا دی غرضا چھ دا اللہ حبیبا ستاسو حقانیتو گورا تورات کی مشتکنا ستاسو صفتونا تورات کی دیو گورا تورات کے دادا مضمون دے داغنیت ٹھیکو تورات اسمانی کتاب دے دا اللہ حبیب وردرہ سے گوری عمر رضی اللہ عنہ سر مبارک کا تکڑے رے او آغا صفتونا پا تورات کی دا سید الکائنات پڑھاوئی او دا اللہ دا حبیب غصہ مبارکہ اچھتی گی خوالا رالا دا اللہ پا حبیب غصم ورلا رالا او دا غصی دا وجنا دا اللہ دا حبیب دا رنگ مبارک بدل شو. قربان زا او تا
چې غوسه شو رنگ مو خراب شي داسې راکنه بدرنګ شي یره وی دا غوسه کې دې شکل ته تو ګوره قربان د الله د حبیب نه غوسه ده غوسه کی شکل مبارک صحابه داغه د غصې په وخت کې داغه د مخصفت کوي سبحان الله كأنما فقع في وجنتيه الرمان دا اللہ حبیب مبارک غصہ شو مخ مبارکی بدل شو تک سر شو خسر والی کی خکلا رالا تابوی چی پدی اننگو مبارکو دی ورلا انار نہ چھوڑ کڑی دی سبحان اللہ دا اللہ حبیب غصہ دے فاروق اعظم تا پتو معلومات نشتا داغا دا تورات داغا حصے تلاوت کئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بانی آوازو کو ثقلت کا امک یا عمر ما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر رضی اللہ عنہ مور دی دربانی برا شایانی مڑشی لخسترگی راپور تکا تا اجتحاد کڑے دے خو اجتحاد کے خطا شوے توے چیزر تورات داغا حصے تلاوت کو ما چاہے کے صفت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے دے ستانیت خو خرے خلو خستر کی راپور تکا کنا لگ دا اللہ دا حبیب دے مخ مبارک تا گو راکو دیر زیاد غصرے کنا آگا چرا چستر کی پور تکڑے اللہ اللہ دا اللہ حبیب غصرے صحابو لدا اللہ دا حبیب دا غصے دا قلاری دو چلم ورطلو ذکر دا اللہ دا حبیب پا تعلیماتو بانی رنگ شوے دے فوری وی اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ پا اللہ پنانیو ما دا اللہ و داغد رسول دو غسینا او بار بار دا ٹکی وی چی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا دا دیر قیمتی ٹکی دی خواہ دا جسوک سحر و ماخام ہوئی کنا اللہ بے دا فتنون بچ ساتی دا مونگ درس کے میلیو دا ٹکی یاد کئی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا او نبی علیہ السلام وَإِذَا قَطَامُ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا دا اللہ پیغمبر وی دی ایمان خون دا ایمان خواگ دا ایمان مٹاس باغ چاہتا ضرور ملاوی گی چپ دے خوشحال دے دا چارب انور دے دا چارب سپوگ میدا دا چارب پیریان دی دا چارب پرشتی دی دا چارب مڑی دی دا چارب جوندی دی دا چارب قبرنا پیران دی نو ذاق طعام الایمان من رضی باللہ ربا مون پدے خوشحالی چیز مون رب دا عرش مالک اللہ دے سبحان وی دل بدی ایمان مٹاس ملاوی
وبالاسلام دینا سوک با پدی خوشحالی چیز یہودی ما سوک با پدی خوشحالی ز نصرانی ما سوک بوی ز مجوسی ما سوک با دا منگا کانو پہ عبادتنو داغی پا دین بانے خوشحالی سوک با رافضیت و پرویزیت و قادیانیت تروانی و بالاسلام دینا مونگ پا دے خوشحالی و چی مونگ لدین زمونگا اسلام دے او مونگ پا دے خوشحالی و چی زمون قائد زمون رہنما زمون لیڈر زمون پیشوا زمون مشر چی آغا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. دا فخر خبر رکھنا ایو صحابی تا اللہ ایو صحابی لا ایو سڑے رالو وی راشکنا پیسیم درکو وزارت صدارتم درکو گورنری درکو آدم دلکو بنگلم درکو باغونا جیدادونا زمون ملگرش اغورتوی یکفی بنا فضلا علی من غیرنا یکفی بنا فضلا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا. بس مونگلا چی اللہ کم لیڈر را کڑے دے رہنما پیشوائی محمد رسول اللہ را کڑے دے دا یو وقت با پدرس جہان ورنکڑما. نبی علیہ السلام وی ذاق طعم الایمان دا ایمان میں ٹاس با ملاوی گی. نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار وی چی رضیتو باللہ ربا اے قربان دا اللہ حبیبا بل دین تنیم تلے ببل دین طرف تازما سوچ نشتا فکر نشتا خیال نشتا زو عمر دا آواز کو ما چی رضیتو باللہ ربا زخو پا دے خوشحال ہے ما چی رب مو اللہ دے دین مو اسلام دے او نبی مو نبی آخر الزمان دے. بار بار راٹکی ہوئی دا اللہ دا حبیب غصہ مبارک احکتش او وحدت یدیان والا وسوارا قرآن نشتے دو بل کتاب ضرورت مونگتا نشتا چی مونگ دے تورات سٹڈیو مطالعہ کو مونگ دے انجیل سٹڈیو مطالعہ کو بس قرآن پورا کتاب دے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا دا پورا کتاب دے الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیرا. بل کتاب تس ضرورت اللہ وی کتاب دالوی شان والا کتاب دے. دا اللہ دا حبیب غصہ قلار شوانو دا اللہ حبیب فرمائل چھے اے عمرہ رضی اللہ عنہ دا خو تورات دے کہ صاحب تورات چی کلیم دا اللہ موسیٰ دے علیہ وعلا نبینا وعلى جميع الانبیاء افضل الصلوات والتسلیمات. داخو تورات دے کہ صاحب تورات امراغے والذی نفسی بیدہی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لظللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وی پاغا ذات میرے قسم وی چی زما ساداغ پلاس کدا کب ذات خود موسیٰ علیہ السلام اسراشیشتے خونا حکم موسیٰ علیہ السلام رالو پیغمبر دا اللہ کلیم دا اللہ
موسی علیہ السلام رالو او تاسو د موسی علیہ السلام لمن ټینګ کړه چې پیغمبر د الله دی تاسو تورات را ټینګو چې کتاب د الله دی او محمد صلی الله علیه وسلم پریخو نو لازواللتم سیده بجهنم تزئی الله تورات اسمانی کتاب موسی علیہ السلام اسمانی کلیم دا اللہ حق پیغمبر لو بدا لکم موسی فاتبعتموه وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل کتاسو آغا اسمانی کتاب تورات پس روانی آغا اولو العظم پیغمبرانو کی دلوی پہ مرتبے والا پیغمبر کلیم دا اللہ موسیٰ علیہ السلام لمن مراتنگ اکڑانو لزوللتم جہنم تبزئی او وحدت یدیان والا تورات منل پدے دور کے پاغبانی عمل کول پا مقابلہ دو قرآن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود لو دا کلیم اللہ موسیٰ تابیداری کول سبب دا جہنم دے زنویم خواہ چھوٹی موٹو بڑی بات وڑے خلی او غٹے خبر زنویم سو کوئی پیغمبر ہوئی لَزْوَلَلْتُمْ عَنُ سَوَاءِ السَّبِيلِ او اے وحدت یدیان والا لگواو رکنا تو خود یہودیت خبرے کے تو خود نصرانیت خبرے کے چی منگا طول خویو اللہ منون اختلاف تس ضرورت دے وی راشا پریداد اللہ پیغمبر وی لو کانا لو پا ممتنعات راضی کنا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہو الا اتبائی کہ موسیٰ علیہ السلام چی پیغمبر دے صاحب دو شریعت صاحب دو کتاب اسمانی دے خلو کان موسیٰ حیا دا صاحب دا اسمانی کتاب و شریعت دا پیغمبر خاون کا جوندے وے لما وسعہو الا اتبائی اغبم زما تابیداری خپلا کڑے وے سبحان اللہ تسنگا وے چی بس مڑا خبر یو دا اختلاف تس ضرورت دے اغیم اللہ منی منگم اللہ منو نبیہ میں اس کے سے اختلاف دے وہ اختلاف شتا آجی آغا دین و مسمان نراغلے دا دین و مسمان نراغلے منگوی آواو خودی دین بارکی اللہ ویلی دی چی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اللہ وید اسلام نا علاو بل دین ما تقبول نرے بل دین ما تقبول نرے بہرحال او کچر دیتا ضرورت نوے چیر جی بس مڑا منگم یو اللہ منو یہودیانی منی منگم اللہ منو نسواراو منی ولی جگڑے کو زما ورورا دا پیغمبر پاک ولی یہود دا بنی قریظہ سرا دا بنو قینقاع سرا بنو نذیر سرا ولی جہادو نکول دا یہودیان ولی دا مدینی نشڑیلیو خواہ یہودیانو اللہ منلو محمد رسول اللہ اللہ منلو کنی منلو خوگورا یا خبر وورا یوازی پا اللہ منلو مکارا نکی گی گورا خواہ ابو جہلم اللہ منلو اس بمونگ دا ابو جہل سرم ملگرتیا کو قرآن گواری اللہ منلو کن کہ ابو جہل نا تپوسو کی چھ خالق سوک دیا گوی اللہ چی رازق سوک دے ویچی اللہ چی باران سوک ورے ویچی اللہ دا دنیا نظام سوک چلے ابو جہل نا تپوس شیوئے کنا قرآن وی ومن یدبر الامرہ توجہ رستا سوڑے رقیمتی خبرہ میں خلی لرالا اللہ وی دے ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ دے کافرانو نا تپوسو کا ومن یدبر الامرہ دا دنیا دا نظام سوک چلے وی دا کافران بوی چی اللہ چلے
بیا هغه کافر دی. د دې زمانه په منبر باندې ناس مولا صاحب د پټکی او صاحب د مبارکی ګيري صاحب د سپین جامې آپ منبر دا خبره کوي وی نه جی د پیښور اختیار چې پلان کې بربند ملنګ سره یره وی زواله ورغلو ما یو درې امروتانې مال را کړی د خېټې بس مخکې بنوم خیر بس ورکه هم خېټه کې مناظر دی سړی. الله وی ومن يدبر الامر د دنیا نظام څوک چلے اگر رجسٹر شده کافرو بویلی د دنیا نظام الله چلی. د دې زمانه کلمه گو مسلمان وی د دنیا نظام بربند ملنگان چلی اولیاء چلی قطبان دی او غوثان دی او ابدالان دی او دادی او دادی. الله الله نا 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 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. د هیڅ اختیار نشته. بہرحال د الله حبیب کافرو منله چې الله خالق مالک دې جګړه ور سره کړی را. يهوديانو منله عیسایانو منله چې الله یو دی بیا مرسد الله پیغمبر جګړه کوله ولی وحدت ادیان مونږه قائل نیو. مونږ وایو چې په دنیا کې په دې دور کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رستو داغه بعد بل پیغمبر ناراضي بل شریعت ناراضي نو دین هغه دین اسلام او دین متین او دین د فطرت دی چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. چرې په دې څوک دوکه نه کی چې مړ راځي د خو الله منی نو سره ور سره جګړه کو نه جنا یواز اے مار د شروع کی ویلې چې او سړی الله داسې منی لکه څنګه چې الله غواړي او محمد د الله رسول صلی الله علیه وسلم نه منی بیام پکا ټکا کافر دی بیام کافر. دا یو فتنه ده د دور او دا ډیره خطرناک او دا تعلیم یافته خلک اکثر په دې کې شکار دي. دویمه فتنه د دې دور چې دا فتنه د الحاد ده چې دا غیم د تعلیم یافته خلک شکار شوي. فتنه د الحاد چې هغه د وحدت ادیان ته نږدې ده هغه دا د مړه بس دنیا کې دا مولیان اوسګار دي دا درسونه دا مدرسې فضل دي دا منځونه کول فضل دي دا عمره او دا حجونه او دا روزه او دا ارس د ضرورت نشتا هیڅ ضرورت نشته. بس دا یو سوره زندگی دا ځان لس مزید جو تیرے کاو داو کو داو کو د الله نه انکار یروي الله نشتا او کوي نو پسترګو ولې نخکاری وای دا سړیر سيزونه دي پسترګو نخکاری خوشتا. ایو سکول کې کلاس کې استاد لګیاو وی دا بورډ دی وی او اخکاری نو بورډ دی وی او کنه وی دا کرسی دا وی او اخکاری چې کرسی دا وی او دا پن دی او اخکاری زکه پن دی دا څه شیزونه ویلې بیا پکې ویلې وی الله ښکاری وی نن وی الله روشتره نه. یو خيار سټوډنټ ورته پاسې رو کنه وی استاد جی تپوس کو ما شاګردانو ته وی د استاد عقل تاسو تخکاری او خی استاد عقل کم دی ګوتې پیوه ہے وی چې د استاد عقل خو نه ښکاري دا خو لیونی دی موږ د لیونی خبرو مو عقل د چا ښکاري ته به چا لیدلې د پسترګو باندې او خلک زیاړې چا پسترګو لیدلې دی شوګر چا پسترګو لیدلې دی الکه وی د بدن کې وسپنه کمه ده نو انسان بدن کې چا وسپنه لیدلې ده داسې ډېر څیزونه شته چې په سترګو نه ښکاري خو وجود حقیقي دی شته که نه دا د دې دلیل نه دی چې یو شی په سترګو نه ښکاري نو هغه دې نه وي داسې ډېر څیزونه
شته دنیا کې چې ښکاري نه خو حقیقت د هغې وي. دا خو بیا خبره ده چې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته په سترګو نه ښکاري. د دې وجه سره دې ته ویلی شي ایمان بالغیب. دا مسلمان له چې الله اوچته مرتبه ورکوي دې وجې نه ورکوي چې داسې لیدلي نه دي، خو منیه الذین یؤمنون بالغیب. او چې یو شی وویني بیا خو بیاسم بیا خو هغې ته عین الیقین وي، بیا خو فایده ونه شوله که. نو بهرحال فتنه الحاد چې دا د ډېرو فتنو دپاره لاره کولاوئ چې هغه د الله نه انکار دی، او د دې فتنه الحاد دروازه سره فتنه الحاد کوم ځای نه اوچتېږي، فتنه الحاد کوم ځای نه شروع کېږي. فتنه الحاد د دې ځای نه اوچتېږي او شروع کېږي چې زمونږ او ستاسو نسبت د جومات نه کټ شي، زمونږ او ستاسو نسبت د مدارسو نه کټ شي، زمونږ او ستاسو نسبت د حق پرست علماو نه کټ شي. نن ډېر خلک چې په منبر ناست دي د هغه د تنقید ځای څه شی دی؟ مولا. او مولا داسې کړي دي، او مولا داسې کړي دي. دا د قادیانیت آواز دی. فیروز قادیانی د هغه هر کتاب وګوره، د کتاب هر صفحه وګوره، هغه د مولا پسې خبرې کوي. کله چې دا امت په علماو بدګمانه شو، د علماو نه اعتماد ختم شو، دا امت به تباهۍ طرف ته ځي. ګوره دا واوره، نو څوک لګیا دی؟ امام بخاری رحمه الله د تنقید نشانه ګرځولې ده. څوک لګیا دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله د تنقید نشانه ګرځولې ده. چابل مولا او چابل مولا او چابل مولا. امام ابن عساکر رحمه الله وی ایاکم ولحوم العلماء فإنها مسمومه من شمها مرضا ومن اکلها ماتا. وی حق پرست علماء بیزتی مکوا، دے پسې بد خبرې مکوا، اعتماد مو چتوا. ولی وی د دین اعتماد چتېدل او د علماء او حق پرستو پسې خبرې کول دا زهر دی. زهر چا چې زهر وخوړل هغه به مري، او چا چې سپېږمولی وړل هغه به بیماریږي. چا چې علماو پسې خبرې وکړي هغه به کافر کېږي، او که چا دا خبرې واورېدې او جواب یې ونه کړو نو د هغه دنیا ته حوادثو ته ځان بیا ټینګوي. علماو نه اعتماد لرې نه کوي. مونږ دا نه وایو چې ټول علما ښه دي، خو دا هم نه وایو چې ټول علما بد دي. ښه، زما شیخ د ویسا رحمه الله تقریر کې ډېره درنه خبره کړې وه. وی علما ټول قابل اعتماد دي، مونږ به سودا د حق پرستو نه الو. سبحان الله. علما ټول قابل اعتماد دي، مونږ به سودا د حق پرستو نه الو. خو زه دې دور کې اریان یم، د الحاد د فتنې دروازه هغه په علماو بدګماني ده، خو مونږ علماو د یو بل ګریوانونو ته لاسونه اچولي دي. دا څنګه حال دی؟ یو عالم بل عالم د بدنامولو، د هغه د بېعزتۍ کولو، د هغه د پردې اغوستلو کوشش شروع کړی دی. ود الله بنده، ود الله بنده، پکار دی چې مونږ خپلو کې متحد وې، د عوامو په مونږ اتفاق. الله 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 دې علماء اصلاح وکړي. د علماء اصلاح ډېره ضرور ده. دې منبر او محراب کې یو سړی ناست دی چې د هغه په زړه کې د امت غم او درد او فکر شته، خیر به خورېږي. او که دلته یو سړی ناست دی او زړه کې غم درد نشته، د خپل کرسۍ د اقتدار دپاره منډې وهي، د خپل جیب ډکولو مقصد دی، د خېټې ډکولو مقصد دی، نو بیا تباهي تباهي ده. او افسوس دا دی که مونږه ګلکار راولو
لنټر دیوال لا نو سوچ کو دا ګل کار خده دا خنه ده دا سره کنه چان بین کو دا تکړه د دومره کاله تجربه را رنگ ساز راولی جی دا تکړه د دومره کاله تجربه ده ویلډ والا ګوري د دنیا هر یو کاریګر چې راولي نو تجربه ګوري کنه واحد دا یو مسله د محمد رسول الله را چې دی لري داسې سوچونو بچ سپین صادر او سپین جامع او سپین پټکې دیولې د وسنیت مې کړي الله اکبر چان بین نشتا نو امت تباشو ظلوا واضلوا خپلم بیلاره بل امزان سره بیلاره داسې نه اے علماء ول درد فکار دی سوچ پکار دی واقعا را یاد شولا یو ملګری دا واقعا د زړه په غوګونو زما ورونو واوري ښا ډیره درانه واقعا ده بادشاہ هارون الرشید رحمه الله خپل وزیر توي اے وزیر صاحب زما زړه باندې خړه راغلی دا زنګ راغلی دی زما زړه نه د آخرت فکر د الله مینا لږه کمه شوې ده چرته ښکلی عالم راله راولایا ما ورله بوزه وزیر صاحب روان کو چې راځي چې دا چیف خطیب دی دا فلان علامه صاحب دی دا فلان صاحب دی استانو والا خو چې کم لا ورزی بادشاہ هارون الرشید رحمه الله ورته خړه زیاته شولا غلې پیسې ورکړلې او خړه زیاته شولا فائدہ نشولا چا ورته ویلې دی پوری زنگل کی یو عالم دے د سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگرد فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ د دخوال لاړشا آغا بری زنگل کے زان لیو کوٹ جوڑا کڑے وا پاگے کے داسے تختے لگولی وی داغا کوٹے پا برا حصہ کے دا خزو بچی بہو سید الاولان دے بدے ناستو خلقو تبع قرآن و حدیث بیانول بادشاہ سرد گورنرانو وزیرانو دل ترا روان دے شپدا لیٹونا لگی دلی دے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ دیو بلا کڑے دا چې بادشاہ یو کتلو نو ډیوې مړه کړلا چې دې طرف ترا نشي پدې کې بادشاہ چې دې طرف ته رخ را بدل کو دې پوښو چې ما پس را روان دي نو لاړو د کمرې په یو ګټ کې هغه تور تیار کې ناسو بادشاہ چې دروازې لرالو وزیر صاحب دوی چې عالم دے نوم دغه دے دروازه کې ودرېږه چې مانا بهر لاړ نشي زه ګورم بادشاہ هارون الرشید هغه تور تیار کې کوټه کې لاسونه ټپې راټپې یو ګټ کې د فضیل ابن عیاض رحمه الله بدن باندې د بادشاہ لاسونه ولګېدل فضیل ابن عیاض आवाज کو اوه سمرا خکلی سمرا نرم لاسونه دی خو کاش کا چې چنجو نخوړلې اوهو بادشاہ چې دا خبره واورېده وی قسم په الله د یو خبرې سره مې د زړه نه خړه لاړه زیده لږ نورم راته خبرې وکړه نورم بادشاہ تپوسونه کوي او فضیل ابن عیاض رحمه الله جوابونه ورکوي اوږده مکالمه دا تپوس ترنه شوی دی چې مونږ مرو خپیو صحابه چې مړه کېدل خوشحاله ولې جوابونه یې ورک اخره یې ورته بادشاہ زی فضیل ابن عیاض ته وایي سرانه وغواړه هغه ورته وایي ته به ماله څه راکې وایي نه څه خو وغواړه که نه څه خو وغواړه وایي چې څه غواړم راکې وی وی واده ده وی وی ښه دا غواړم چې عادت جوړ نه کړي بیا زما دې جونګړې له رانشي
بیا زما دې جونګړې لرا نشي زه د بادشاهانو په ملاقات ډیر خفه کېږم. اوهو بادشاہ پاسېدو، هارون الرشید وزیر صاحب ته وایي مولوي صاحب له خو څه ورکه که نه؟ نو هغه وله د اشرفیو یو تیلی ورکوي دا والا، وی دا سرې وي پیسې دي، وی ښه د عوامو وینې ماله راکې، دې ته وی علما، وی د عوامو وینې ماله راکې، دا والا ځه. پیسې بادشاه واغستې چې روان شو، ښځې دا خبرې اورېدلې وې، بره نه ښځې اواز وکړو یا خاونده یا سړیه تا خو ترې نو غوښتي په خپله یې در کړي و که نه؟ یو هفته وشوه چې نه تا څه خوړلي نه مونږ څه خوړلي دي، تا خو نو غوښتي په خپله یې در کړي و، اغشتې به دې وې که نه؟ بادشاه دا خبرې واورېدې بیا راتاو شو، وی دا والا فضیل ابن عیاض ورته وی ډېر بې غیرته یې، اوس دې را سره واده وکړه چې زه به نه راځمه، ته بیا رالې زه ستاسو د بېایمانو دا پیسې څنګه والمه؟ دې ته وی علما، دې ته وی الله والا خلق چې د هغې ولږه تنده شلېدلې جامې قبولې وې، خو د بادشاهانو محلونو د هغې دعوتونه یې قبول نه. نن مونږ تباه په دې یو، په دې تباه یو، یاره ښایسته جامه څنګه واچوم، ښایسته لباس څنګه واچومه، ښه خوراک څنګه وکړمه؟ یو عالم لا چا تحفه کې جوړه راوړه، وی دا والا وی څه شی دی؟ وی دا جوړه ده. هغه ورته وی دا بل غریب له ورکه، ما سره دومره جامه شته دی چې زه پې قبر له ځان ورسو. دا فکر مونږ سره شته؟ وی ګرانی ده، چغې وهو که نه؟ ګرانی ده، والله که ګرانی شته، والله کې ګرانی شته، چغې وهي ګرانی ده. دومره خرچو ته څه ضرورت دی چې په دسترخوان د لشپه خوراکونه پراتي یو که که نه؟ 800 جوړو ته څه ضرورت دی؟ څه مو خیال دی زمونږه د یو تن هغه بزرګ ودروه، وی په ایمان یې وایه ستا د جمې د سیزن څو جوړې دي، ستا د اوړي د سیزن څو جوړې دي؟ ګراني به نه راځي؟ بیا د زنانو نه تپوس وکړه، یو زنانه جوړونه المارۍ ډکې دي، ګراني به نه راځي؟ په 100,000 او په 40,000 جوړې الو، ګراني به نه راځي؟ ګراني خو همدې جوړه کړه، مه کوه تکلفات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. دا دو فتنې وی الحاد او وحدت ادیان په دې مخبره وکړه. دې فتنو نه ځان خلاصول غواړي، هغه جمله مې ورته سر کې ویلې ورضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا. هغه وایي او دا آیات وایي چې څوک وایي اخره خاتمه به په کلمه او په ایمان وي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے رب زمونگا په وخت د فتنو کې زمونږ د ایمان د دین حفاظتو کې چرته د فتنو په سیلاب کې توی نشو، د فتنو د سیلاب دا چپې مو په مخه نه کینو. وهب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. الله دې مونږ او تاسو له په دین باندې استقامت نصیب کی. آخر دعوانا ان الحمد لله.